آخر خاتمه د پاره دعا غوښتل چې الله زمون آخر خاتمه په ایمان کې کاتب وحی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی به لیکل وحی او هغه مرتد شو بیا نو د آخر خاتمه انما الاعمال بالخواتیم د اعمال دار و مدار چې دی هغه په آخر خاتمه دی الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو آخر خاتمه په ایمان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغی تپوس تینه کوي ډېر عجیبه تپوس تینه کړی دی د آخر خاتمې دپاره ډېر مفید دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله حبیبه احکام د شریعت خو ډېر زیات دي زما په نس احکام د شریعت خو ډېر زیات دي د الله حبیب خو ماته یو داسې عمل ووایه چې زه په هغې استقامت اختیار کړم زه هغه د ژوند مشغله وګرځوم یو داسې عمل راته وښیه احکام د دین ډیر دي نو ماته ته یو داسې حکم او یو داسې عمل وښیه چې زه د خپل ژوند مشغله وګرځوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله اے صحابی یو عمل در تخیم په دې باندې همیشه اوسېږه څه دی د الله حبیبه همیشه د ژبه د الله په ذکر باندې لمده ساته په دې عمل استقامت اختیار کړه علما وایي چې څوک په دې استقامت اختیار کی الله به آخر خاتمه په ایمان نصیب کوي صحابی ته رسول الله مبارک نسخه اخودله نو چې ته هر ټیم وایي چې لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله الله اکبر نو دا داسې عمل ورته وښوه چې دا ته هر ټیم کولی شي اودس او بې اودس په روانه او په ولاړه په ملاسته او په ډډه وښلو او په دکان کې او په کاروبار کې او په مزدورۍ کې هر ټیم چې کار کوي بس د الله ذکر باندې ژبه لنده ساته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی څوک چې ووایي چې سبحان الله وبحمده چې څوک دا ووایي وی غرست له نخلة فی الجنه چې څوک یوه پیره ووایي که نه سبحان الله وبحمده دا امام الانبیاء فرمائی ترمیزی شریف روایت نقل کړی دی غرست له نخلة فی الجنه الله دله یوه کجوره په جنت کې ولګي چې یوه پیره ووایي سبحان الله وبحمده الله وله جنت کې یوه کجوره ولګي یو روایت کې شجرتون راغلی یوه ونه ورله ولګي او دی روایت کې نخلتون راغلی دی چې الله ورله په جنت کې کجوره ولګي علما وی دا کجوره یې ځکه ذکر کړې ده چې کجوره کې ډېرې فایدې دي په نسبت سره د عامو ونو او بل کجوره عرب ډېر خوښوي ځکه حدیث مبارک کې کجوره ذکر شوله نو چې یوه پیره که اودس دي یو کنی که په ولاړې که روانې تو اوی سبحان الله وبحمده الله بدر لجنت کی یو کجوره اولگی حدیث مبارک کی راضی چکل رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج پشپا د انبیاء کرام سره ملاقاتونه وشول نو د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو نو ابراهیم علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې کله واپس لاړ شي نو په خپل امت په دې زما سلام ووایي په خپل امت به دې زما سلام ووایي او بیا به ورته سلام نه پس ووایي خپل امت ته چې د جنت ډېرې خوږې اوبه دي او د جنت ډېره ښکلې خوره ده خو خوشې بیابان دی خوږې اوبه دي او ډېره ښکلې خوره ده او خو خوشې میدان ګورې پروت دی نو امت ته دې ووایه چې ځان له پکې ونې ولګوي دا میدان کې ځان له باغونه جوړ کړي او د جنت ونې څه دي
सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। वेदा दे खपल उम्मत उवाया सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। دا د جنت ونی دی وی دا دی امت تو وای چې ځان له ونی نالی خوشې چټلی میدان پر باغات پکیم ډیر دی خو چټلی میدان پکیم ډیر دی نوی امت ته دی وای چې ځان له پکې ونی نالی نو چې سټ امراته موقع میلاویږي د الله ذکر باندې جبلم د ساتو حدیث